السلام علیکم. اخلاقی طور مونږ او معاشره دومره تباهی طرف ته روانه ده چې روزانه به ناشنا خبرې زده کوي. زه راغلی یم اتوار بازار ته، سودا مې اخیسته. په اتوار بازار په منځ کې یو ګڼه مې ولیده، پولیس یو سړی د ګریوانه نیولی دی. هغه چې نږدې راغی خواله ګریوان یې شلېدلی و. مشر سړی و، داسې د 50 سالو ښکارېدو، ښه مزدار باشره و، ګیرې وه او صحتمند سړی و. پولیس روان کړی دی او ګڼ کسان ورپسې دي او هغه یې د ګریوانه شلېدلی ګریوان روان کړی دی او داسې راته ښکارېده چې چا پې څه تشدد هم کړی، والي هم دی. ما پولیس والن تپوس وکړو، ما پې ډېر ړه خفه شوم، دا ولې څه کوئ تاسو دی ولې روان کړی؟ یو پولیس راته رانږدې شو، وایي جي دا ګړمنډو دی. مې ګړمنډو څه ته وایي؟ ما وایي کیدای شي چا نه جیب مې بوالي. وایي نه جي، وایي ګړمنډو دا دی چې دا د زنانو سره ځان مږي رامږي په د اتوار بازار کې په ګڼه کې چېرته پسې شاته ولاړي جوخه او عجیبه غونته راته ښکاره شوه. ګړمنډو لفظ مې په اول ځل واورېدو او تباهۍ ته خو موږ هسې هم روان یو، په هېڅ مو پروا نشته. خو دا اوس چې کم حل روان دی دا ډېر نقصان دی. الله دې په ټولو باندې پردې راواچوي. ځان یې په شرمونو مشر سړي وشرمو، خلک ورپسې دي، چغې پسې والي، پولیس د ګریوان یې نیولی و، ګریوان یې شلېدلی و او وایي دا ګړمنډو دي. نو بس الله دې رحم وکړي، سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.